حامدا ومصليا ومسلما وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين المردود الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بلغ منا روح محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلام. د دې مایناز جامعي دارالاحناف خادم اعلی حضرت مولانا قاری داود صاحب دامت برکاتهم العالیه د دې مبارک جامعي مبارک مشایخ اعظم چې دوی زمانه علما و عمرا و عملا مشران دي. حضرت العلامہ الشیخ الماہر فی المنقولات والمعقولات مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتهم العالی. حضرت العلامہ شیخ الحدیث مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتهم العالیہ او جامع المعقولات والمنقولات الشیخ مصباح اللہ ہزاروی صاحب دامت برکاتهم العالیہ او د دې منور جامعه نوجوانان صادق او سامین صادق او امین او امانتدار اساتذه کرام او انتظامیه او ناظم صاحب او زما ګلونو بچو دا زمونږ استادو د نوي تعلیمي کال چې د استادانو شورا او پاغي کې د څو خبرو تصویب وشو او زه هم چې په میاش کې به یو ورځ چې هغه د زیارت ورځ یو پیرډ کې چې اخیری وینو خبي خو مشکل دلته زما دار چې زبلې مدرسې ته زم الته زما په نهنیمه بجې باندې بخاری پیرډي طالبان انتظار کوي. ما ناظم صاحب ته وای چې بل شیخ صاحب بل استاد صاحب به وکي اخیری پیریډ کې الته منګ اخیری پیریډ کې نن پروګرام دا زمنګ د دې نوي تعلیمي کال د اول میاشتې اول اصلاحي پروګرام دا او ناسته او اجتماع ده. مدرسه کې دوه شیزونه خودل کې یو ته تعلیم وای دا تعلیم دار چې موږ تاسو ناستو د کلاسونو کې دا مبارک او منور علماء کرام زمنګ مربیین مرشدین مصلحین دوی زمنګ تربیت کې. دویم شی د تعلیم سره د تربیت ډیر ضرورت. تربیت چې نه تعلیم علم عالم ته او طالب العلم ته هیڅ نه په ګټه نه رس. د علم دنیا ډیر عظیمه دنیا ده. دا مکان د تعمیر په حواله د دنیا د ټولو مکاناتو نه امتیازي حیثیت لري. څومره چې د دې مکان تقدس ته او د جماعت او د خانقاه ده او د دین د مرکزونو د هغه نه د تاج محل شته او نه د شاهي محل شته او نه د سپینې ماڼۍ شته او نه د تورې ماڼۍ شته او نه د کرملن شته. دا زمونږ استادو اساتذه اشخاص مقدسه په خدای دی یقین شته د دنیا د ټولو غټو اشخاصو نه ممتاز دي په امتیاز کلی سره او ما به الامتیاز نه امتیازات دي. دا اشخاص مقدسه دي. صورت وګورئ سیرت وګورئ چهره وګورئ حلیه وګورئ مساعی جمیله وګورئ نشست او برخاست د دنیا د ټولو لوی خلکو نه چې هغه ته د ملکونو سربراهان وای هغه ته جمهوری ملکونو کې صدران وزیر اعظمان وای اسلامی ملکونو کې خلیفګان او امیر المؤمنین وای. دا علما مایناز دیو ممتاز دیو د امتیازی شان لري.
دنیا کې ډېرې تعلیمي ادارې دي پرایمری سکول نه شروع کیږي تر یونیورسټۍ پورې او بیا د انګلند تر اکسفورډ یونیورسټۍ پورې او د هغې تعلیم چې څوک کوي په مخ د ځمکه شرقن غربن شمالن جنوبن تاسو په دې تعلیمي ادارو کې د ټولې دنیا د تعلیمي ادارې د متعلمینو نه مایناز هم یې او ممتاز هم یې او څه امتیازات هم لرئ نو چې امتیازات لرئ باید د الله شکر ادا کړئ او تاسو د ټول امت محمدي لپاره تا قیامت په خپل زمانه کې په هر میدان کې کده امامت ده د خطابت ده د تزکیه تصفیه ده د تقریر او د خطابت او د تبلیغ ده د امت مصلحین مربیین منورین مرشدین هم یې هغه که پر راست راځي واستاسو په واسطه برازي لکه څنګه چې د انبیاء په واسطه باندې الله مونږ په دې راه راست روان کړي امت تاسو ته ګوري د امت سترګې تاسو ته دي بچو قدم ګوري داسې کې نه دی قدم چې هغه د امت دپاره د ضلالت او ضلالت او د شرم او د بېحیایۍ او د بېادبۍ یو نمونه وګرځوي چې فلانکي مولا داسې کړ خپل حرکات او سکنات وظرف نشست او برخاص امتیازي دي ستاسو داسې خبرې در نه ونوځي چې امت دپاره د تباهۍ او بربادۍ سبب وګرځي خولې قابو کې کنټرول کوي دا دغه زمانه د سوشل میډیا تاسو یقین وکئ شیخان مبارکان تشریف فرما دي چې زه دې غریب ته د ورځې یو شل ځلې غوسه وکړم خپل دا نور بچي دي نسبي دوی ته وکړم چې هله زما پنسي وګورئ ښکته خو به نه طالبان به وایي چې دا له ځان ته شیخ زه خو نه وایم خو تاسو راته وایي او پنسي د کعبینو نه ښکته کړي دا له څنګه شیخ هله تاسو دا وکئ دا وکئ په دومره شدیده بیمارۍ کې زما ځان ته بیمارۍ ته سوچ نه زما خپل وظیرفې ته چې خلک موږ ته ګوري تاسو راته ګورئ تاسو ته بیا نور ګوري ته به د ځانه خبر نه په لاره به روان یو کار به دې کړي شاته به درپسې بل موبایل نیولی ویډیو به دې وکړي دنیا ته وایي دا دي طالبان ته به ناست یوه خبره به وکړې خبره به درنه ریکارډ کړي په 5 سیکنډو کې به شرق غرب شمال جنوب ته ورسي وایي دا دي ملایان دغه دي خبرې دا ممبر دې دی ده بچی عمل قول کردار خپل درست کوي دا زمانه ریکارډ کوي د ځان سره تاریخ یې لیکي د ځان سره څوک به په هدایت کې امامان جوړیږي او څوک په ضلالت څوک به د معراج په پوړۍ باندې د اسمان ستوری جوړیږي او څوک به په خپله خوله په خپل کردار باندې هغه نه ډېره خرابه ځمکه جوړیږي او ځمکه کې چې کوم خراب ځایونه دي هغه خولې هم قابو کوي عمل زه نوره خبره نن نه کومه دا 2 کاغذونه زما لاس کې تاسو وګورئ زه یو ورځ ناست وم نو ډېر مخکې وخت خبره د علوم سرحد کې استاد نو موږ به طالبانو ته د بیعت او د تصوف او د باطني علومو ترغیب او تشویق ورکاو نو ما ته طالبانو به وایي چې جی تاسو بیعت ما وایي شکر الحمدلله په 4 سلسلو و البته زه هغه نه یم چې ناست یم په ګدۍ باندې او ټوله ورځ بس ما د درس سره شوق ده داسې پیران دي زمونږ شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتهم العالیه د یو پیر صاحب سره ډېره انډیوالي ده مینه خو زما سره ډېره ده خو هغه سره یې انډیوالي ده هغه زما کلاس پیلو ده نن هغه هر څه الله ورکړي دي زه د خدای یو ملنګ او درویش او کلندر یم چېرته مې یو مرله ځمکه په 50 کاله کې پیدا نه کړه که پیري مې کولی داسې ښایسته بنګله به وه د همدوی اصطلاح د یو نازولي ګاډي کې به ګرځېدم دا د مولانا شفیع صاحب اصطلاح ده نیازبین او نازولي پاسته او ریخمن ګاډو کې به ګرځېدو د بل چا په خبره که سړی په 100 کې 15% اعتماد کې زما 50 کې الحمدلله که شیخ صاحب نه کوي خدای صباحت هم را کړی ملاحت هم را کړی وجاهت هم را کړی دا د دې علماو د تاسو برکت
لیکن موږ پکې یو مرله ځمکه پیدا نه کړه چې یو شین بوټی پکې ولګو ورته ګورو دا د سترګو نظر هم له ښیي حافظه هم ښیي یو زوړ ګاډی ده د قرضو د پیسو دې ته هم د چا سترګې ښیي ها شیخ صاحب وګورئ ګاډي نو په خرګاډي کې کوزو بیا راپورې خان دی وی د دوو مدرسو مشر شیخ الحدیث ده او خرګاډي کې روان ده تاسو خو د ملا نصرالدین د خره کیسه ده په یو شي کې هم سړی نه پرېږده پالټو کې ځایږو نو هغه د ماچسو ډبی ده دا لاړ چې بدبخته په قرضو پیسو ګاډي راولي خلک وایي شیخ سره پیسې دي زه هم د هغه نه به د اوس ملا بل نه چې دی پیسې لري او د کروڑ روپو ګاډی ځان ته نه دی د 2 کروڑو بنګله که ګاډی ښایسته ښکاري په عالم ښکاري که کور ښایسته ښکاري په عالم دا دوه غاښي دا به یې اچولي د 2.5 ټکو رأس مبارک به یې نه وي د 2.5 ټکو حیثیت به او شخصیت به یې نه وي ملاحت و وجاهت و نورانیت به یې نه وي د 15 کروڑه بنګله او د 15 کروڑه ګاډي په هغه ښه ښکاري په موږ بدې ښکاري ته په خدای یقین وکړه چې به دې غوږونه اوري دا وګورئ دوی هم ګاډي کې ګرځي ولې موږ د خدای بندګان نه زمونږ رب نشته رب ستاسو ده تاسو ته که درکوي استدراج ده او که زما شیخانو ته ورکوي کرامت ده او نعمت ده او عزت ما طالبانو ته ترغیبا چې څوک به ویل ما ته راغله چې موږ ستاسو سره مال نه چیزه نه کوم یو ډېر به چې مجبور کړم ما به د خپل پیر مرشد خبره ورته وکړه چې هغه به ویل استخاره وکړه استخارې نه بعد راشه بیعت د بیع نه ده ته په ما ځان خرڅی نو زه ستا خریدار جوړېدی شم که نه اوس واړه نه غټ غټ علما یې واورئ اخري طالبانو چې خبره ونه کړي ګوره زما د چشمو کې کمرې لګېدلې سوال نه پیدا کیږي چې طالب د خبرې کوي او توجه دی نه او موږ د پې پوه نه شو نو ما هغې ته وویلې چې هر چا نه کوئ ما د طریقت سالکانو صادقانو دپاره څه هدایات لیکلي دا ما خپله لیکلي دي چا نه مې پټ کړي نه دي لکه نن سبا د بل مولا نه بل شیخ نه او بل مقرن نه خلک غلا کوي موږ شکر دا د مولانا شفیع صاحب سره پاتې یو شیخ اسحاق صاحب سره پاتې یو سړی موږ غلا نه کوو زه د شیخ حسن جان شاګرد یم رحمت الله علیه زه د شیخ امان الله رحمت الله علیه شاګرد یم زه په پاکستان کې د فنونو سپیشلستان په خپل وخت کې سید قریش بابا رحمت الله علیه شاګرد یم د قاضي محمد امین رحمت الله علیه شاګرد یم که غلا کوو را پټو د کتابونو نه را پټو د استادانو نه پټو د بل چا تقریر رټې نه یادو چې هغې نه خپل څه وکړو نوم خپل ما څه لیکلي دي حضرت دا به ووایم طالبانو او زه اکثره طالبانو ته یم چې دا ځان ته والي چې بیعت کوئ اول به دا کاغذ نظر نه تیر یو 20 هدایات مې لیکلي او بیا مې سوچ وکړه چې هلکه ما خو سالکانو دپاره لیکلي د طریقت طالبانو ته چې خانقاه ته ځي او د تصوف علم کوي پیر او مرشد سره بیعت کوي چې طریقت په شریعت برابر د ناظم صاحب ته ووایه ورته دا وارې خو دې وچېړلم بیا به را باندې د کال تر اخره بیان ونه کړي چې د ډېر شي دا حال وي هغه دا دی جی دا هدایات برای طالب صادق علوم شریعت و برای سالک صادق علوم طریقت یا بچیانو ګلانو پوه شوئ هدایات هغه سالک صادق دپاره چې د طریقت مدرسې ته تللی بیعت تزکیه تصفیت او هدایات د هغه طالب صادق دپاره چې د شریعت مدرسې ته راغلی د علوم شریع دلته بیانېږي او ماهران د شریعت ناست د دې دواړو دپاره دي خو ما لیکلي د سالکانو دپاره اول د فرایضو واجباتو سره سره د نوافلو او د امکان په صورت کې د تهجد و اهتمام د ایمان نه پس په اعمالو کې د ټولو نه غټ عبادت صلات ده که نه ده مونځ فرض او واجب او سنت شته که نه شته او نفل د فرایضو دوه وارې وایم یادې که یو که چاته بیا ضرورت و ناظم صاحب ته به ووایو چې دا ډېر چاپ کو د خپل کور والا په نوم یې صدقه که چې خدای شفا ورکي قاري صاحب کور والا بیماره ده الله هغې ته هم شفا ورکي مور بیبي ته زما وس نه کېږي زه نشم کولی 28 کاله 30 کاله مې د ځانه دا ساختونه لیکلي دي او دی په خپل جیب باندې چاپ کړي
هغه د چا پیسې موږ ته څوک نه راکوي او داسې مور راوړی نشته چې هغه وایي چې ما شکرانه ورکړې او غټ غټ کارونه یې الله پاک کړي دي او نه موږ هغه ګنکپان عاملان یو چې کمرمین هم ساتلی ده او چاته پیسې ورکو چې راشه مات څه وایي چې اوج اوج همداسې وشو من خدای هم نه ودرو شهادت دا اوله خبره شوه د فرایضو واجباتو سره سره د نوافلو لکه اشراق لکه زوها لکه اوابین د امکان په صورت حتی الامکان حتی المقدور د تهجد اهتمام پاک پروردگار اول ما ته د تهجد توفیق راکړي بیا زما د ګلانو بچو ته تر اخري سره دویم اتیان بالمامورات چې څومره مامورات دي نو شاشي به تاسو ویلي نور الانوار به ویلي حسامي به ویلي قرآن تفسیر ترجمه به کړي اتیان په مامورات واقیم الصلاة مثال درتو ماتو زکات ته مامور صلات و زکات مامور به ده الله امر ده اطلب منکم فعل الصلاه دا صيغه د امر مختصری دي کنه لوی فعل ټول مامورات په ځای کول و اجتنابا المنهیات او چې څومره سيزونه قران او حديث او شریعت پاغه پابندي لګولې ده محظورات ممنوعات او دارنګ محرمات دی هغه نه ځان ساتل او پرهیز او اجتناب اوله خبره چې ما وکړه تاسو ټول باغی عمل کوئ ان شاء الله دویمه خبره چې وکړه په دې باندې به عمل کوئ د خیره اتیان بالمامورات اجتناب عن المنهیات او حتی الوسع د وسع او د امکان تر حد د مشتبهات او نمزان ساتل حدیث د مصطفی د قربان شمورنا سره د مور پلار سره د اولاده الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات څه اشیاء حلال دي هیل اخکار د لکدانور څه حرام او څه امور مشتبه دي تاسو د دې حدیث کې محدثینو تحقیق وګورئ او چا چې د مشتبهات نه ځان وساته فقد استبرأ لدينه وعرضه د دین او د عزت حفاظت وکړي د امکان تر حد به د مشتبهات نه ځان ساتو هغه مولا به نه جوړی چې خان صاحب ملک صاحب چودھری صاحب و نواب صاحب و حاجي صاحب ورته روټۍ کړې ده مولانا صاحب پرلت ته نه تاو کوی پلیټر ده و دا تپوس نه کوي چې دا ملک صاحب کوي څه دا قبضه مافیا کې خو به نه دا خو مسمګلر نه دا خو به کرپشن نه کوي دا خو به د سود پیسې نه دا خو به حرام کاروبار نه کوي دو نمبری جالسازی خو به نه کوي اے طالبانو مشتبهاتونه ما به درته ډېرې کیسې خوب درس کې زه لږ لږ کوم د احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو واقعه مې هغه ورځ هلکه بیان کړ ته وې هغه ورځ باندې زموږ د دورې طالبانو تاسو واورېده دا دوه دریم د زړه د صفایي او د اخلاقو د تزکیه قد افلح من تزکا دې ټکي او د علم او د عمل د اصلاح سوچ دایمن بتا سره دا سوچي چې زړه به څنګه صفا کوو زړه په څه صفا کیږي درې شیان د عمل اصلاح به څنګه کوو عمل کردار به زمونږ څنګه او د اخلاقو صفائی دا به څنګه کیږي چا سره کیږي کم ځای کې کیږي په څه به کیږي د دې سوچ د زړه د صفائی د اخلاقو د صفائی د تزکیه او د علم او د عمل د اصلاح سوچ اول دا وکه بیا لال شپیر سره بیا تو کو مدرسه کې داخله و څلورمه خبره په خپل علومو کې د شریعت وی او کده طریقتی پورا مهنت او د یادولو نه پس پورا عمل کده شریعت مدرسه کې د علوم ویل کده طریقت مدرسه کې د پیر مرشد نه وظیفه سبقونه د کې پورا مهنت او د یادولو نه پس په دې باندې پورا عمل وی جانانا ټوله مینا راکا جانانا ټوله مینا راکا زما په لګه مینا کار نکی خزبل مطلب خلیو طریقت والا داوی زمنګ جانان الله او رسول هغه موږ نه پورا ایمان غواړي پورا اسلام غواړي پورا علم پورا عمل را نه غواړي نو وای چې په خپل علومو کې
کده طریقت دی کده شریعت مهنت او د یادولو نه پس پورا عمل کوو به د خیره پنځم د دین په پنځو اصولو باندې د دین پنځه اصول دي ایمانیات عبادات اخلاقیات معاشرات معاملات د دین په پنځو اصول ایمانیات عبادات اخلاقیات معاشرات معاملات په دې باندې پورا چلیدل او په دې باندې پورا ځان برابرول حتی چې ته بازار ته ځې او دا موټر سایکل ځان ته کوارټۍ کې اخلې په دې بیع شراء کې هم د شریعت قانون ملحوظ مد نظر سات دا مې څو درته وویل عمل به کوئ پې دا که پته نه لګي زه بیا درته کیدی شي بیان د کال تر اخره ناظم نن غوسه کړم او شپږم نمبر خپل طریقت په شریعت برابرول د هغه چانه به بیعت کوئ چې د هغه طریقت په خپل عالمي با عمل می متشریع می عمل په شریعت کوي بچی په شریعت عمل کوي مریدان هم کوي د شریعت او طریقت منځ کې تلازم د لکه د ظاهر او باطن نو د هغه پیر مرشد نه به بیعت کوي چې د هغه طریقت په شریعت برابري او خپل طریقت باندې په شریعت برابر کې د یو واقعي متشرع با عمل عالم دین او مرشد سره به بیعت کې دیار چا سره باندې کې او دې باندې عمل کوي د خیره او چې کله کم شی ځان ته خوښوي ابو داود امام ابو داود وی ما 4 لکو نه 4,000 حدیث راويستي 4,000 می چنکړي 4 می راويستي یو پکې لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تبه د خپلوانو سوچم کوي چې ما طریقت وکړه بیعت چاغې مو وم نمبر صحبت الاخيار اختیارول صحبت الاخيار پیر مرشد سره ناسته استاد سره ناسته طالبانو سره ناسته اولیاء او صلحا دا اخيار دي او له صحبت الاشرار نزان ساتل چې کم د شریعت د لارې نه ګډ وډ دي دی هغه ټول هر څه خراب دي نه عبادت برابر ده نه اخلاق برابر دي نه معاملات دیتا اشرار وي دی اشرارو نه بزان ساتي او دی اخیارو صحبت بکې کوي بر خیر اتم نمبر په تقلیلات اربعه باندې عمل تقلیلات اربعه تصوف کې دي شریعت کې قلت المنام خب خوب بکم کی و طالبتا ته خو چې مازیګر نه پټې ملاو شو ویل قیلوله کوم و د خدای بنده دیتا غیلوله وای دا حرام ده سحر مانزه پس جمع دعا نه کوي تسبیحات نو په منډه بس څملي خريږي ولی قیلوله کوم یا جاهل مرکبه دا حیلوله ده دا حرام ده د غرمه د لاسته نیمه ګنټه ټیم خوب دا قیلوله ده نبوي سنت د دې باندې درته و به فائدې ذکر کړي خو افسوس چې زه بیمار او د علم سمندرونه را سره ناست ګوره په تقلیلات اربعو کې قلت المنام دویم قلت الطعام خوراک به کم نفسونه به وجنای دې ځکه زه ضروری ګڼم ماته انتظامیه نه وای محتمم داسې بادشاہ سړی ده په نورو مدرسو کې د ټایم یو روټۍ د کماړېږي کنه باقي کیسه د خپل دلته تر مړېدلو تر مړښته پورې ده خدای وکړه 100 روټۍ خوره و یو نصیحت درته کوم بچو والله چې یون وړۍ د ضرورت نه زیاته ویوړه او وچه دې کړه گزار دې کړه چې د دې وړۍ تپوس درنه الله پاک قاری داوود نه کوي ناظم او نگران نه کوي خو الله پاک به نه کوي کفران د نعمت قلت الطعام دا سیمنګ ته اطلاعات 13 کالم وسم چې یو طالب 115 روټۍ راوړي هغه وچی کی بیا په څه طریقه باندې خرڅوي شرم خبره ده د ګناه خبره ده د طریقت او د شریعت د مقصد او د منشأ خلاف بچي دومره روټۍ راوړي ک دوه خوري درې خوري چې در نزيات نشي زما کابرینو به وچ روټۍ میداولې مالګوبه اوګه به وټه کول او دیغه وبو کې به دا وچ روټۍ چوری کړه کدي الوا بیا به خوړه تا ته د پنجاب درته غنم هر کال تازه راغوي مدرسه کې وړ کېږي نو د دې خدا معنا نه ده چې ستا په دوه کار کېږي او تلس روټۍ وړي
ترکاریم دومره راوړی چې څومره ستاسو ضرورت دی. ولې تویوئ مدرسه بدبویه شي داسې؟ دا کار مه کوئ. قلت الطعام که قلت نه کوئ که نه، د ډاګی شیخ رحمت الله علیه خبره د هغه به په تفسیر کې یو شعر ویل، وی گرچه خدا گفت کلو وشربو، وی دا منو چې الله قرآن کې وی خورئ اسکئ، لیکن نه گفتست که کلو تا گلو. خدای نه دی ویلی چې تر دې مرۍ پورې خورئ. تاسو ته مې نه ویل یو طالب دومره خوړلې وه چې کلاټو غوندې په خېټه تاوېده او چغې والې چې مړ شو. بل ملګري ورته ویلې چې ګولۍ به درته راوړم د هضم، وی هغه ورته ویلې قسم په خدای چې د ګولۍ ځای وای که نه، نن غوښه وه د ګولۍ په ځای مې غوښه خوړه. خدای ته وګورئ، خېټې سره ظلم مه کوئ. معده رسول الله وی 3 حصو باندې تقسیم، اضافه روټۍ خو به نه راوړئ، اضافه ترکاری خو به نه راوړئ، د حد نه زیاته روټۍ خو به نه خورئ. دا د شریعت د منشا نه خلاف ده او د طریقت او د شریعت. دا ګوره قلت الطعام قلت الکلام، اوتې بوتې به نه وایئ، فضولګویي به نه کوئ، ډېرګویي به نه کوئ، عبثګویي به نه کوئ، چټیات به نه وایئ. د هغې په ځای ذکر وکئ، تلاوت وکئ، درود شریف وایئ، فکر آخرت وکئ، چاته نصیحت وکئ. قلت الکلام. او څلورم تقلیلات اربعو کې قلت الاختلاط مع الانام، عوام الناس سره به تعلقات کم کی. د مجلس سره عوام الناس سره تعلق کم کا، خواص الناس سره د تعلق زیات ساته، استاد سره او پیر مرشد سره او ملګری سره. په دې عمل کوئ. که بیا شکایت راغی نو زه به هغه طالب بر سر منبر یادومه چې هغه طالب ده چې 20 روټۍ راوړي، 2 خوري یا 13 وچوي. موږ ته نومونه هم پته ده، خو در باندې پرده اچو. او دا 9 نمبر د خپل مرشد صحبت او مجلس ته تلل، چې چا سره د بیعت وکړه، د طریقت علم د ته کړی او چا نه د سبقونه، کله نا کله به د هغه مجلس او صحبت ته ورځې او د هغه سره ربط ته حیات ساتل، تر څو چې ته ژوندی دا نه چې استاذ دی، چې استاذ دې مړ شي قبر ته ورځه دعا کوه، چې تر څو ستا په بدن کې ساه ګرځي، مرشد چې چا نه د څه طریقه بیعت کړی ده او دا مرشد چې دلته درته سبقونه ښودلي، د دې خدمت او مجلس ته او صحبت ته حاضرېږه. په دې به عمل کوئ. د خیره توجه برابره ده ماته. د خپل مرشد او استاد سره صحبت او مجلس برقرار تا حیات ربط او نسبت ساتل. 10 نمبر د جمله شاعر الله تعظیم او احترام. دا ما خپل ذهن نه لیکلی دی او کدی علماء په څه تنقیدي. دا مولانا صاحب نه ډېر ډارېږم، اگر که زما ورور ده او ما ته ډېر ګران ده، زم پې ډېر ګران یم. اوس تاسو وکته لاس نه نیولم تر دې ځایه ما دپاره جړېږم. ډېر دعاګانې مولانا شفیع صاحب دامت برکت. خو ماشاءالله د تنقید په دنیا کې د صفحې اول او د سر فهرست ناقد ده. ګوره ما باندې به نه کوې، زه معذور یم. بیا پټې ولیکه چې دغه خبره کې د وټ کټو دا د ټیکه. نو ما درته ویلې د شاعر الله شاه ولی الله په حجت الله البالغه کې وایي شاعر الله 4 مړه جماعت، مدرسه، خانقاه، د دین مرکز، قرآن شریف، علما، اولیاء او دا ټول په شاعر الله کې راځي. د نبی اسماء گرامی علیه الصلاۃ والسلام د شاعر الله تعظیم او احترام. دا به کوو. د خیره لکه اوس په فیسبوک باندې شاعر الله ډېر زیات توهین روان ده. خدای دې تاسو موږ وساتي. 11 په خپل استادانو چې د علوم شریعت وي او که د علوم طریقت وي پوره اعتماد او هغه سره عقیدت او محبت ساتل. د استاد په هر خبره به اعتقاد او اعتماد، د پیر مرشد په هر خبره به اعتقاد او اعتماد کوي. محبت بساتي، ادب او احترام پوره خیال بسات. بیا ادبی به نه کوئ. ګورئ بیا به د طریقت او شریعت د خیر نه محروم شئ. دا باندې عمل کوو. د خیره 12 نمبر اکل الحلال. انبیاء تم خدای حکم کوي او مؤمنانو تم کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اکل الحلال، حلال بخورو. حرام و مشتبهاتونه به امکان تر حد ځان ساتو. حرامونه به بالکل او مشتبهاتونه د امکان تر حد. صدق المقال، خبرې به رښتیا کو، دروغ به نه وي. دا زما مخدوم صاحب به کله ماته دروغ ویل، بیا به څو توجیه وکړئ دا مې مبالغه و. مولا دروغ وی توریه مې وکړه.
مولا دروغ وی مبالغه می وکړه و د خدای بنده مبالغه ځان ته شاید توریه ځان ته شاید او دروغ دا خو حرام دی او کبیره غټه ګناه ده اکل الحلال حلال بخوري ارشادی حال تمنډه مو هي بلا دعوته چې خدای مو به خدل تخبد چا واده نه زمام دی اوریجو ته دا بوټي بوټي غوخه ته زړه کی دا د مدرسې وچه روټي د ګډانو نه خله او صدق المقال ژوند کې به دروغ نه وای خبره به رښتیا کوي نو چې خبره رښتیا کوي او صدق المقال او اکل الحلال تب شریعت او طریقت کې کمال ترسېږي خیر سره دا صدق المقال او اکل الحلال دا د طریقت او د علوم شریعت د مؤثر کېدو لپاره یو لوی شرط که غواړي چې شریعت او طریقت د مؤثر شي نو دا کار وکړي چې خوراک به حلالي او خبره به رښتیا کوي دروغ به نه وای ښه دې باندې عمل ده دیارلسم په خپل ژوند کې په نبوي هدایاتو باندې په نبوي طریقو باندې او سنتو باندې عمل کول د صحابه کرامو په لار تلل او د صالحینو په شان سیرت او صورت اختیارول خدای ته وګورئ د انګريزانو په شان وخته مجوړ ما تاغه طالب ډیر بد اختیاري چې د نبی وارث د ابوبکر عمر وارث د ټول انبیا او وخته د انګريزانو په شان جوړ کړي او بیا پټي په خولۍ کې دلته یو شانتي بر بل شانتي الله خاطر وکي وخته پرې خبره ده ادرې قسمه وختري په سنتو برابر نو ما درته دیارلسم خبره دا وکړه په خپل ژوند کې په نبوي هدایاتو پورا عمل کوو به خیره د صحابه کرامو په لار تلل کوو به خیره د ائمه مجتهدین او صالحین په شان سیرت او صورت اختیارول صحیح ده خیره او 14 نمبر په ګناه باندې جړل چې وړه ګنام در نو شي ته غر د غر اوس برا پریوزي مړ بني په ګناه باندې جړل طالب ته جړه چیرته ورزي والله چې تاسو مشتبه خوراک نه وای کړی والله چې تاسو په خوراک اسراف نه وای کړی والله چې تاسو بی ادبی به احترامي دي استاد او مدرسې نه وای کړی تاسو ته په هر خبره جړه درته دا چې زم سخت دنو فيه ما فيه فتدبر دال میں کچھ کالا کالا مړه بس سارا کالا اوس خو هغه 15 صدې ده و جاړي په خپل ګناهونو پټ الله توبه وستل ځان ملامتول انابت الی الله خدای ته رجوع کول او په مستقبل کې د هر قسم ګناه خطا نه ځان ساتل اراده مشته ته دا سویم نمبر 15 نمبر د ور خطا د ټیم پورا د ورته وای شبیر ته ور روان د حقوق الله او حقوق العباد ادا کول د الله حق ادا کول د بنده حقوق الله او حقوق العباد ادا کول د الله پاک ویرا انما یخشى الله من عباده العلماء د الله ویرا پزړه کې سره د عظمت ساتل دا څه وکول خیره الله نه بیریغو د الله او د بنده حق ادا کو شپارسم د الله په نعمتونو شکر دا چې خدای مسلمان پیدا کړي دا چې خدای مذکر پیدا کړي دا چې خدای په ذکرو کې ته انتخاب کې مدرسې ته راغله د شریعت او طریقت ماهر کړي په مخ د زمکه چې کم قیمتي دولت او دی هغه خزانچی کړي دا نعمت د خصيحت درک د صحت ته پوس مان وکا یو زمانہ هم دا شیخ صاحب راتله وزن کم کا و شیخ صاحب نه کمیږي سو کم هغه دراغه پټول پېښور کې بخال ګل یار فضلی نه دا ورستر بلی غټي په گاډي کې نه زیږي خېټه په سیټ بوټ پراته راشه وسو ګوري دا حل پار چارت لیش الله پاک د زما د شیخان او تاسو ټول او د جمله استادانو او د کورونو حفاظت د مرزونو نو شوګر نه بی پی نه فالج نه کینسر نه هارت اٹیک لا علاج مرزونو دی الله په نعمتونو شکر علم نعمت او په مصیبتونو امتحانات او صبر د ما باندې چې دی شکر ده څلور کال برابرېږي تقریبا ز الله ناراضي ما الله نه شکایت نه ده کړې چې کله روغ را مټو ما نو ما بدرې پیرډ څلور مدرسو کې نازول تو کو چې دنه زیات نه وای او چې اوس د خیر فالجم وهلم شوګر مم دا بی پیم دا د معدې تکلیفم دا دردونم دي نه پیرډ وای او ټول شکر دی حدیثو دلته وبله مدرسه دا اوس د خدای نعمت نه ده یو طرف ته باندې دا حادثه راوسته فالج او بل طرف ته راته د صحت نم د ډیر درس توفیق راک
په دې به موږ صبر کوو او دغه رنګ 15 د الله پاک په نعمتونو شکر په مصیبتونو امتحاناتو باندې صبر کوو به مړی شاکرین جوړ شي صابرین جوړ شي ما به د روح البیان یو دوه واقعې درته ویلې خو افسوس بل ټیم کې به کېږي یار زنده او صحبت باقي 18 نمبر د الله نه هر وخت د الله پاک نه بچو هر وخت عافیت او معافات غوښتل اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافات والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة هر وخت کې الله نه عافیت معافات یو سمندر د عافیت اتلسم نمبر د مازیګر او ماښام ترمنځ مراقبه کول او د الله پاک په ذات او صفات او کائناتو کې تدبر او تفکر او سیر فکری کول فسیرو فی الارض سیر بدنی سیر فکری ده تاسو نه قربان شمه تاسو نه زار شمه چې د اختر او د ګرمۍ چوټي نو تاسو سیر بدنی کوئ ملم جبې ته ځئ ایوبیا ته ځئ نتیا ګلۍ ته ځئ مری ته ځئ ملم جبې ګبین جبې ته ځئ بحرین کالام وشو ته ځئ کمرار ته ځئ ید خدای بنده سحر مانځنه پس طلوع شمس پورې کېنه څادر په سر راواچو مراقبه وکړه د الله ذات صفات کائناتو کې سیر فکري وکړه وای ښکلی دې پیدا کړه خدایه ته به څومره ښکلی زه چې کمرار ته لاړم ښایسته غرونه مې ولیدل په زوره دی بیولی اول ته یو ابشار و په هغه کې د ده لمبا وه چې په ژوند کې ما اول ځل دومره خندا کړې وه چې ده ته مې کتل د واورو اوبو کې لمبل په 1000 روپو انعام باندې نو تاسو یقین وکړئ چې ما هغه وخت کې دا شعر وویل مال ښکلي دې پیدا کړه خدایه ته به څومره ښکلی او زه د دنیا په ښکلو باندې وسومه خدای د کمراټ غر دې څومره ښایسته پیدا کړی د کالام او د وشو د ملم جبې او د ایوب او ګبین جبې دا غرونه دومره ښایسته دي او اشرف المخلوقات نو خدای چې تا پیدا کړي ته بله څومره ښایسته حسن ته میلان ده نو ولې ستا الله طرف ته میلان ته مراقبې نه کوې مازدیګر او ماښام منځ کې مراقبه او سحر مانځنه پس طلوع شمس پورې مراقبه ای طالبان زه نه وایم چې لوبې مه کوئ نر غوندې وکړئ زه چاته نه کرکټ لره ډبلي ماتومه څوباړي که تاسو څوباړي راوړئ د کرکټ د بال غونډوس کې په ځای زما بدن ته یې ونیسئ ښه مې وغربوئ زه به ستاسو لاسونه بیا هم ښکل په مخکې کال دلته یو بال کمرې ته را دننه شو وړه دوره کې په اول کال ما دلته مشکاتین ویلو مجبوري وه طالبان هغه طالبان برک شو مال نه ماشوم ورشه راول رای واسطه په ټنډه مې ښکل که په لاس مې ښکل که 100 روپۍ مې ور بچی چې کله بال کوئ نو ګورئ چې کوم ځای کې څوک ناست دي چې هلته لاله نه شي په خواږه ژبه خلک پوهوي زه شته همیشه وار ګزار یو بیماری دی بی پي ما غوندې زه اوس بې ځایه غوسه کوي بیګا چې ما کومه غوسه دی بچو ته کړې لوی مفتی د شیخ الحدیث هغه ته دویم دریم درې واړه حدیثو کتابونه پړوئ داسې الفاظ مې ورته ویلي چې یوه نیمه بجې نه مې سهار شپږو پورې ژړل چې خدای دا ما زه خو نه پوهېدم په ځان څه حالت را باندې راغی بل شو تاسو به غوسه نه کوئ لوبې هم کوئ خو ګوره که دا مشران طالبان کشران د لوبې کوي مشران د مراقبې کوي بیعت ته به ذهنا برابر شي استعداد به درکې راشي او 19 نمبر د ټولو اعمالو سیئو او د اخلاق رزیلو او صاف مضمومو نه به تحیات ځان ساتئ بیا واورئ د ټولو اعمالو سیئو نه او د ټولو اخلاق رزیلو نه او د اوصاف مضمومو نه به خپل ځان او د چې د چا سرپرستان یا هغوی ساتئ الا کلکم را 19 نمبر بیا ورسره غیبت هم ده غیبت نه به ځان سات خیانت هم د مدرسې سره دا خیانت ده چې سړی بجلی یو ټیم کې ته وینې اسمان د ورېځې نه ډک ده او تا استري راخیستی او دا نه وایي چې دا سبا به استادان طالبان پنکه به نه چلیږي د شپې به بیا بلف کار نه کوي مطالعه د الله خاطرو کې د مدرسې هر شی امانت بې ضرورته پنکې مه لګوئ په نامناسب ټیم کې استري مه کوه دا د قاري داود کور ودان زه 15 کاله مدرسو کې پاتې یم په یو مدرسه کې استري نه پرېږدي
طالب سره چې ونی وزري دیالي بهر کې خارجای دا غریب وي خیر ده چې بجلی وینو کوي او چې دا بجلی نه بیټری بیا له گزارو هغه ورځ موږ ټول درس په همداسې تیاره کې دارالحدیث کې ستاسو د لاس بیټې مې استریم کړی وه کور کې نه کوئ چې شمسي مور غوسه کېږي پلار او مدرسه درته شاملات ښکاري او دا درته امانت نه ښکاري خیانت به نه کوئ روټۍ زیاته مه راوړئ بجلي زیاته مه مصرفوئ چې یو پنکې ته کار کېده دویمه مه لګوئ او ورسره بهتان تراشي ورسره په خلکو تهمت لګول دا کیسې مه کوئ عمل کوو خیره ما خو تا ته وویلې باید ځان ته مې ویل زه عمل کوم ځان سره لګیا یم بېګا مې ځان ته ویل خپله ګیره مې قریب ځان نه په دې خلاص پیست کړ په دوو خبرو چې یو مې د خپل خادمان ډېر رټلي او یو په دې باندې چې زه ولې عمل نه کوم خلکو ته خبرې کوم او خپل عمل کې کمزور یم شلم نمبر واوره که غواړې چې د طریقت په علومو کې د خدای اعلی درجې کامل او مکمل پیر او مرشد جوړ کړي او که غواړې چې خدای دې په شریعت کې شیخ الکل فی الکل جامع المعقولات والمنقولات الحاوی علی الاصول والفروع با عمل عالم دین جوړ او په دنیا باندې خپل علم ومنه دنیا باندې حکومت د هغې په زړونو حکومت او بادشاهي وکړي په دې شلو خبرو به تاسو عمل وکړي دې کې ستاسو د دنیا کامیابي او ترقي ده او په دې کې د آخرت کامیابی او ترقی ده ورسره بل هم واوره که څوک په دې عمل نه کوي دنیا کې نقصان خسران تاوان او په آخرت کې دا نه کول د عمل سبب د تباهی او بربادی جوړي الله دې د دنیا نفع ګټه فائدہ راته نصیب کړي او د دنیا او د آخرت د تاوان او نقصان هم دی الله وسه او په دې شلو هدایاتو دی الله اول لیکون کیتا احکر گناہگار خطاکار او سیاکار عبدالرحیم فضلی ته د عمل توفیق ورکړي چې ما په خپله به ما لیکلی دي او په دې زه عمل باید وکړم اول بیا به تاسو درود شریف ووایه په دې باندې لږ نه خبرې درته وکړم ډېرې خبرې خو ما ته یاد نه دي تقریرو مې نو زړه چولی بس الله پاکه نو ته موږ نه راضي شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بعدد معلوماتك وبعدد ما تحب وتروى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم وفقنا لما تحب وتروى من القول والفعل والعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أعوذ بالله من الجنون ومن البرص ومن الجزام ومن سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين نه نور دعاګانې نه کومه چې څومره مظلومان دي په دې جغرافیه کې چې په هر ځای کې دي او مسلمانان دي او مظلومان دي او مظلومیت اظهر من الشمس ابین من الامس ده د کائنات مالکه د دې مظلومانو تپوس وکړه د دې مظلومانو انتقام چې د ځمکې په هر حصہ کې دي هر څوک دي خو چې کلمه ویلې ده الا انتقام د ظالمانو والا ظالمان چې هر څوک دي په هر ځای کې دي او ظلم کوي جبر کوي ستم کوي د کائنات مالک ته خو ذوالجلال د ذوالجلال معنا خو همدا ده چې د ظالم نه انتقام اخلي الله د دې نه انتقام والا چې د مظلومانو په د زخمی زړونو باندې د مرهم پټي ولګي دا ټول طالبان خدای په شریعت